بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. مرګرو ته تاسو په خدمت کې حاضر سره د خپل علماء کرام او د خپل مرګرو سره چې کوم زموږ د کلی مؤسس مشران دي دغه سره په بر جمعات کې چې کوم دي حاضر یم. الحمدلله یو خپل ماحول دی، یو خپل بهترین سیستم دلته کې جوړ دی. مشران راټول شوي دي، علماء کرام راټول شوي، زموږ چې کوم سید خټک صاحب دی او عنایت بای دي، نور مرګري وسره شکرتنګینه مرګري راغلي، دغه ټول مرګري موجود دي. الحمدلله اعلان وشو، د اعلان نه بعد چې کوم دی مولانا صاحب او سید خټک باندې سره بدري خبرو کې ان شاء الله د ټولو خلکو ته دغه یو میسج دی، کور ته ور ته در ته چې ان شاء الله تعالی مونږ به خیر په اتفاق او په اتحاد باندې دغه په عیدګاه کې کوو خیر. هیڅ قسم سو مخالفت نشته، هیڅ قسم سو ټینشن نشته، نه چې ته سو وجهینات شته. ان شاء الله چې څنګه د لومبینه د ازل نه اول نه راواله تر د ازل پورې به ان شاء الله دغه عیدګاه ته ځو. هیڅ قسم څه خفقانونه نشته. ان شاء الله ټول کلی ته درخواست دی، دغه دعوت دی چې ان شاء الله سهار برازه مولانا سبحان الله صاحب چې کوم دی زمونږ استاد دی د دې کلی په متفقه تور باندې چې کوم دی دلته قاضي د بر جمعات د عیدګاه قاضي دی. ان شاء الله مونږ به دی کوي. ټول خلکو ته دغه درخواست دی چې به سره د وړو سره د مشرانو د کشرانو د بیمارانو ټول راشه. ان شاء الله خپل مې خپل دی دغه زمونږ د مشرانو یو عیدګاه یو متفقه تور یو سیستم دی. ان شاء الله دغه به مزید چلو. بسم الله الرحمن الرحیم. څومره چې زمونږ د کلی کتونی کې دي نو ټول ته بچنه سلام او یو د اختر مبارکي ده. خپل د برکتونو میاشت عبادتونه وشو پکې او به هیڅ مسلمان مونږ به دغه د عبادتونو دا سلسله جاری ساتو. دا نه چې خامخا پروژه کې عبادت او بیا بني خپل مونږ او دسو خپل صدقات خیرات څومره مونږ جاری ساتو. او بس دا یو پیغام دی چې دا زمونږ د عزیز ولای کله دی، دا زمونږ د اتفاق او اتحاد نشان دیدګه. نو دغه لبټول رازو او دا زمونږ علماء اولاد دي د تناستي را سره دي متفقه فیصله وکړه. وو بجوی به مونږ او دا په مولانا سبحان الله صاحب کوي او ټول به انشاءالله مونږ راځو عیدګاه. بسم الله الرحمن الرحیم. تما قدرمند مسلمانانو د اختر د خوشحالو دی، مونږ خپل دین او شریعت دا ویلي دي چې تاسو په دې ورځ باندې دا د خوشحالۍ اظهار وکړئ. د مستۍ نه مونږ تاسو منع کړیو، مستی به نه کوو او خوشحالي به کوو. په دې بابت کې زه تاسو ته یو حدیث مبارکه ذکر کوم. تاسو د اختر موقع وه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په خوا کې یو دوه ماشومان وي، هغې تمبل والو او هغې د هغه وخت چې کومې سندرې وي هغې وي او نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو طرف کور کې او یو دیوال ته مخ کړی و. دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی او هغې دواړه ورټلې ورته ویې اتغنیان عند رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې سندرې وایي. یو غونډه پسې راواغسته او هغې پسې دا وروویشته. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړه چې داسې مه کوه، دا خو زموږ د خوشحالو ورځ ده. پرېږده چې د ماشومان پکې داسې خوشحالۍ کوي. نو چې مونږ تاسو په دې کې د خوشحالۍ اظهار دا وکړو. ډېر خلک وایي چې یاره مونږ ته خپل شریعت داسې نه دي ویلي، نه مونږ ته د خوشحالۍ د اظهار ویلي دي، مونږ یې د مستۍ نه منع کړي. نو انشاءالله ولري چې مونږ تاسو په دې کې د خوشحالو اظهار د خپلو والدینو سره، د خپلو عزیزو اقاربو سره، د خپلې محلې او د کلي خلکو سره دا په خپلې طریقې سره دا مونږ وکړو او یو ثبوت چې دی نو دا ورکړو چې مونږ یو ډېر ښه پښتانه یو، امن او امان والا پښتانه یو او اتفاق او اتحاد والا او ګیدرنګ والا دا پښتانه والله پاک زموږ ورسره خوشحاله شو. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند څنګه چې خټک سے بیان وکړو او سجاد سے بھائی سے چې کوم وضاحت وکړو او صرف اوس یو دوه ټکي لومبیا خو زه د سوډر کلي د علماء کرامو چې څومره علماء کرام دي، مفتیان حضرات دي، علماء کرام دي، د جماعت امامان دي، خطبه کرام دي او نور زموږ څومره مشران دي او څومره د کلي وګړي دي، زه ټول شکریا ادا کوم تهدل سره او د زړه کومې نه شکریا ادا کوم چې ما باندې اعتماد وکړو او ما ته دا منصب راکړو. نو زه به انشاءالله تولس خپل چې څومره کېږي بل کوشش کوم. ما ته دعا کوي، ځکه کمزور انسان یم، ما ته به دعا کوي چې ستاسو په دعا سره انشاءالله زه مضبوط شم او دا منصب چې دی په صحیح طریقې سره وچلوم، ځکه چې ډېر لوی منصب دی. خدای پاک دې موږ ته طاقت او قوت راکړي چې په صحیح طریقې سره دا وچلو، ځکه چې دا ډېر لوی منصب دی. دویمه دا چې نو بیا خو تاسو ټول مشکوریات وکړم، خدای پاک تاسو ته اجر عظیم نصیب کړي. دویم دا چې زما طرفه ما خپل علماء کرامو سره ملګرو سره میټینګ کړی، ټول په دې باندې اتفاق دی د عوامو د خواصو ټولو چې انشاءالله د اختر مونږ زموږ ټول خیر په عیدګاه کې کوو. څومره ملګري دي، ځکه چې دا عیدګاه زموږ د مشرانو د اتفاق مظهر دی او مرکز دی، دې پای قرباني کړي. دا زموږ د علاقې لپاره یو غټه خوشحالي خبره چې مونږ انشاءالله ټول هلته یو شو. مونږ ټول یو ورونه یو، مونږ هېڅ پردي نشته، ټول د آدم علیه السلام اولاد یو او ټول مطلب دا چې ورونه بیګان یو، په دې کلي کې اوسو او انشاءالله خپل اتفاق به دې دنیا ته ښکاره کوو چې مونږ ټول یو یو، یو مټ یو، یو مسلمانان، مونږ غیر نشته. نو دا خبره شوه.
او بل اتحاد مظاهره وکړو او تیم ان شاء الله که خیری سارو بجې ان شاء الله که خیر اختر مستوي مخکې بیانې تقریبا په باندې شپږ بجې خو شو بیان شروع شي نو ان شاء الله د وخت راشي چوره او څنګه چې وایي سو فرمایل سجاد صاحب چاره دا ډز مکه نو فضیلت مکه کنه دغه چې موږ ځانو ساتو بسم الله الرحمن الرحیم. زه سپیشلی د خپل قاضي صاحب مشکور یم چې موږ ته دا موقع راکړه څنګه چې علما کرامو خپل خبرې وکړي نو مونږ چې دا روزي ونیولې د دې مونږ د سرسایه ورکو چې ورسره مونږ کم د دې شته دی یو کم دې شته د عبادت وکړو چې دې د صدقه او فدیه مونږ سبا ورکو او د کلی د امن یو غواره جوړ کو د ځلنا د بغزونه حسدونه او د نفرتونو دا ختم کو او مونږ د سونه نوجوان کولې مشران زمونږ د تلو والدي چې مونږ یو ټرین په دې کلی کې روان کو د امن یو طریقې سره سبا زمونږ د اختر موږ د دا یو لوی اجتماعي چې مونږ د صدقې دین نه لړ شو الته او الله ته وجاړو چې الله کریم زمونږ د کلی څنګه مشرانو په خوا په امن او په امان سره په جرګو مارکو سره آباد ساتلیو ان شاء الله چې هغه دوران چې کوم دی بیا شروع شي په دې کلی کې زه د ټولو کرامو مشکور یم چې ټولو ډیر په اخلاص سره او ډیر په اتفاق سره نن دا پروګرام جوړ کو دا غونډه جوړه کا دا ټول کلی د نوجوانانو مشکور یم د امن په لحاظ سره چې کوم ما سره د خپل چوکۍ انچارج اوسم رابطه وکړه د دې بره جماعت د جدا زم بالا جماعت د پخوانه د علماء کرام هم چې کوم دی دا پیغام خپل کشرانو ته ورکوم مشرانو ته ورکوم او ټول ته ورکوم چې یو د سبا په مانځ کې د اصلحې نمایش نکو بل د اوس د چې کوم دی نو په اعلان اوم شو نو چې ډزونه باندې ټول په ذریاتو موږ اجتناب وکړو ډیره مننه مهرباني الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين لا أخبر وأنا وجيه قال عبادات المقربين خير المسلمين دخل عليه لاتفاق والاتحاد لدين الإسلام لشان وبشوقات ولعزته وهذا محمد دق شان روغا لأن فاك دي بركات زمون كور كور تورسي وغير خدا يقر نارينا وزنانا تورسي هم مشاران دي كشاران دي خدا يقول تورسي وخدا زمون جسونم دكولي مشاران مفاتشي بلام مسلمانان دي نارينا دي زنانا دي خدای د ټول مغفرت نصیبه کړي خدای په خصوصا په دې روزه کې څنګه زموږ رونه به اعلان وفات ټول وبخښي خدای څونه مسپتالونو کې زموږ د کلی بیماران دي ټول صحت ورکړي ورونو کې خدای ته صحت ورکړي خدای بچا پریشانې دي خفګانونه دي دښمنۍ دي خدای هغه په خوشحالو په دوستو په ورونو سره بدلي خدای زموږ د کلی متفق او متحد کړي خدای چې په دې روزه کې د مسلمانانو سره تعاون او خدمت او خصوصا زموږ د افتخار سره الله پاک ته عمر کې برکات کړي او د مشن دغه رنګ جاری او ساري دا اوساتي او خدای د فلسطین د مسلمانانو په حال رحم او کرم وکړي او خدای ته د خپل وطن آزاد کړي زموږ قبله اول دا آزاد کړي او خدای د مسلمانانو په حال باندې رحم او کرم وکړي اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي جزاكم الله